دواړه یو لګوي دواړه ولګوي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دا سورة الفاتحة مکی سورت ہے. مکہ مکرمہ کے نازل بے اعتبار دا نزول سرا پنځم سورت ہے. اولنے سورت سورت اقرا، دویم سورت سورت القلم، دریم سورت سورت مزمل، سلورم سورت سورت المدثر، پنځم سورت سورت الفاتحہ. پس سورت المدثر نازل ہے. دی سورت کی آیاتون دی یو کم دیرش کلمات دی، یو سل و دو سلویخ پکی حروف دی. دا یو دہا بسورو ندا چی ابتدائی پا الحمدللہ بانی شد. قرآن کریم کے سلور سورتون داسی دی چی داغی ابتدا پا الحمدللہ شد. یو سورت الانعام، دویم سورت الکاف، دریم سورت السبا، سورت الفاتر، او سلورم سورت الفاتح. سورت الانعام، سورت الکاف، سورت الفاتر، سورت الفاتحہ. دی سورت تا سورت الفاتحہ وا دا دی مختلف نمون دی. علماء دا دی نمون دا شلو نڈیر لکھنی. دا مجموعہ دا کمالات. علماء وی کثرت دا اسامیو دلالت کی پا عظمت دا مسمى. نمون چڑی مسمى دا عظمت والا. نو دی صورت کے ہم ډیر کمالات.
یو د دې نوم د فاتحه. فاتحه ورته ځکه وایي چې د قران کریم افتتاح په دې صورت سره. فاتحه ورته ځکه وایي چې د هر مونږ د قرأت افتتاح په فاتحه کې. قرآن کریم کی منس کے قرأت ویل فرض دی، سورة الفاتحہ ویل واجب دی، زم د سورتم واجب دی. قرأت پا زمن د فاتحی کی مرازی او قرأت پا زمن د سورت کی مرازی. کل کل سڑے غلط شی غزم د صورت د خیرت وای، فاتحی تا واجب وای نا. قرآن کریم نہ لستل پا منس کی فرض دی، کاغا فاتحہ وی او قبل صورت تاچ صورت الفاتحہ وی دو کار دیو کرو، یو دی واجب مدا کړو، دویم دی قرأتم. زم د صورت بیا مستقل بیا واجب، ذکر ورته فاتحه. دی صورت تا ام الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، ام اصل توئی. سورة الفاتحہ دا دا قرآن کریم اجمال، اجمال او تفصیل کو پیجن. متعدد نہ تعبیر کول پا واحد سرا، کثیر نہ تعبیر کول پا قلیل سرا، یہ اجمال. دا واحد او دا قلیل نہ تعبیر کول پا متعدد او کثیر سرا، یہ تا تفصیل. نو دا دا ټول قرآن کریم اجمال دا حیثیت دا فرس لري، لکه دا هر کتاب فہرست دی کنا. فہرست نہ کتاب نہ شروع کی گی، خود کتاب نہ خارجم نہیں. دی کتاب کے سب بیانے گی مالتاوی فارس. دا سی سورة الفاتحہ دا طول قرآن کریم اجمال دے و فہرست دے. دی وجہ نکا تاسو ترتیب تو کتو دا قرآن کریم دا منازل و ترتیب، دا سورتونو دا سپارو ترتیب، دا سورة البقرین شروع کی. سورة البقرہ چراوالا ہوئی خواتے اور تلیکری الجزء اول. منزلم دا دین شروع کی، سپارم دا دین شروع کی، دا قرآن کریم ترتیبم دا دین شروع کی. سورة الفاتحین نا، سورة الفاتحہ دا قرآن کریم نا خارج نا دا، اجمالی قرآن کریم دے. دا قرآن کریم ټول مسائل پا سورة الفاتحہ کی دی. تاستم مضامین القرآن کے ویلہ قرآن کریم کے سرور خبر بیانی. مسئلہ دا خالقیت دا تر سورة الانعام کو، مسئلہ دا ربوبیت دا تر سورة الکہف کو، مسئلہ دا برکت دا تر سورة السبا کو، مسئلہ دا احوال دا قیامت دا تر سورة الناس کو. دا سلور والا خبر پا سورة الفاتحہ کی دی. الحمدللہ خالقیت، رب العالمین ربوبیت و تربیت،
الرحمن الرحیم برکت، مالک یوم الدین احوال د قیامت. ذکر ورته ام الکتاب، ام القرآن ورته دی سورت تا سورت الکنزم وای، دا خزانه دا یا نازل شوه دا من کنز تحت العرش. دی سورت تا سورت الشافیہ وای، سورت الشفا، دا سورت دا شفا دا پارا زبردست مجرب سورت. بخاری شریف کی بدر تراشی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ غیر راوی دے، عبداللہ بن عباس سے بھی راوی دے، ان النفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرو بمائے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سو صحابہ دا یو کلی تورغل عربو کی کلیوالو تا اهل الماء وی، ما خوبو تا وی، عربو کی اوبا کمی دی خوگی اوبا. عرب کو جزیرہ دا کنا، جزیرہ ٹاپو تا وی، گیر چاپیر ترین سمندر دے، دا سمندر اوبو دا چکا قابل نہیں، اغت رخی او تروشی، نو آلتا اوبشتا خو تروشی دی کنا، خوگی اوبو پا کڑیر زیادی کم. کم زین کے بچی اوبو پیداش وی آلتا باغوی کورون جوڑا ول، نو کلیوالو تا اہل الماء وی او کلی تا ماء وی. نویدہ صحابہ کرام مرو بمائن، یو کلی خلقو بانے تیرے دل. دیکھ یو سڑے لڑم چی چلے ہو یا ماں، اغی ورطراغلو ورطوی زمانگ دا سردار لڑم یا مار چی چلے، حل فیکم من راقن، سوک دمگرے لرئی ولی وَإِنَّ فِينَا لَدِيغًا او سَرِيمًا، من کے او سڑے لڑم یا مار چی چلے. دور تو فرمائے لاؤ لگی زبیدر تدم کا. دا سورة الفاتحہ بیوی سارا ما خام غلا رو ورطوی دما چم خو شکرانہ براکے وی سید کنا. نو زبردست شکرانے تی واغستا پسونو میگو یو سم رمائے ورکا. دا باقی ملگری ورطا حیران شو، ورطوی عجب کار دیو که دا خدا سے صورت تے چے منگی منس کے وایو تلاوت کاؤں. تا تا سب پتا ہو چے دا شفا والا صورت تے او دا دم والا کو پدی خپو ملگری تی ورطوی اخست علی کتاب اللہ اجرا. دا اللہ پا کتاب دی مزدوری واغستا. مزدوری دی تو ہوئی چی مخ کی ورسر خبر ہو اگا غگ نکاو حتی قدم المدینہ، مدینی منوری تنام عملگری ورتوائی قربان انہو اخذ علی کتاب اللہ اجرا. دا اللہ پا کتاب بانی مزدوری واغست. نبی علیہ السلام فرمائے اِنَّا حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب، حقدار آگا چتا سپا غیبانی اخلی دا اللہ کتاب دے. اجر خدا اللہ پا کتاب غسل پکا دی، ماتم پا کی حصہ مقرر کہیں. بیدرتے انشاءاللہ آگا مسائلوں کے بحث کو. دا سورة الشافیت دا سورة الکافیہ منا
مختلف نمونه د دې سورتونو دي سورت دي نو سورۃ الفاتحه مکیه د قران کریم په ابتدا کې ما تاسو ته مخکې وي تعوذ پکار اعوذ بالله پکار اعوذ بالله کې څه کمال دا د شیطان تختی کنه شیطان بیا و تخت تعوذ سره څنګه شیطان تختی حسن جان شیخ صاحب دی الله تعالی وبخ هغه ویزو یو کرت هند راتلم تیارک یو سړی انګريز را سره کېناست راته وی د مسلمانانو عالم ما ویاو زما یو شک دی او مسلې پوښتنه درلته تاسو مسلمانان وای شیطان ته الله تعالی دومره طاقت ورکړي یجری من الانسان مجرى الدم څنګه چې وینه د انسان په بدن کې ګرځي دا سه شیطان هم ګرځي علامہ قاری سے مرقات کې وایي دا حمل له په حقیقت یعنی څنګه چې وینه ګرځي هم د قصد وینه کې ګرځي یا حمل له په مجاز څنګه وینه چې پټول بدن کې ګرځي دا سه شیطان هم پټول بدن باندې تسلط نو هغه ته وی چې شیطان ته الله تعالی دومره قدرت ورکړه او بیا التوای چې څوک اخیری سورتونه و یعوذ بالله وای به شیطان تختی نو څنګه به تختی دومره قوي ما ورته وی جواب واو شیطان غل دی مسلمان نه ایمان تختای کله چې سړی په لار رواني او غل ورپسې راوځي او دغه سړی غاګو کی چاته نو غل کله تختی کله چې سلور تصور یو تصور دا چې دې سړی نه زغلا کوم او د غاګو که داسې چاته غاګو که چې هغه په ما قوي دی که ورته معلومات شي چې زمانه کمزور دی بیا تختی نه دویم نمبر دا تصور کوي چې چاته غاګو که د غاګي وام بري چې ورته معلومات شي چې غاګي نه دی اورېدل بیا خو نه تختی دریم تصور دا چې چاته غاګ وکړ هغه د غاګ وورید خو خبره مني که ورته معلومات شي چې خبره نه مني بیا هم نه تختی سلورم چاته چې غاګ وکړ ما بلاغلا نه کړی او را رسیدلې که ورته معلومات شي چې نه زبغلاو کم او بیا بروست رازی نی بیا خم نتا کله چې مسلمان وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان سلور تصور کوي یو دا چې د غاګو ک الله جل جلاله او الله پاک په ما قوی دی دویم د خبره واوري دریم منیو ہوں سلورم ما بتلا ایمان نہیں تختولے دا اللہ نصرت براش نو زکا شیطان تخت نو دا تلاوت نمخ کی اعوذ باللہ پکار دا دید پارا چی شیطان تخت
اعوذ معنا صدا پناه کوم په الله سره. اعوذ صيغه د واحد متکلم ده. عاذ يعوذ عوزا اتصال توای. عرب وی اطيب اللحم عوزه، وحو کی خوگا غوخا آغا دا جادو کی سر پیوست. اعوذ سمانا زان متصل کوم دا اللہ سرا، زان پنا کوم او پټاو میں پنا سمانا پټاول. خلق یو بلتا نوائی الکا زان پنا کا چی وینی دی گورا د کور کڑکای دی خامرو باسا زما کور تی نپنا کی عمر خو پیگی کا زان پنا کوما پنا کیگم پا اللہ سرا د شیطان رجیم نا. دا خدا سے دشمن دے چی اللہ تعالی سرا زان یوزے نکی او پا اللہ بانے زان پٹ نکی نو خدا دنا خونش پٹے دا. افلاطون یو کافر فلسفی تیر شوه. موسیٰ علیہ السلام تے ویچ اللہ تعالی رامی اشتون کے انسان هدفی کلبت اخلاش. موسیٰ علیہ السلام مرتو فرمائے رامی چی سمرم تکڑائی او دا هدف مرمی الہی رو تختی او دا رامی سرخوان تا او دری بیا بچکی. زکا اللہ حکم کرے ففروا الاللہ. نو اعوذ باللہ ازان پناکوم پٹھو میں متصل کو میں دا اللہ سا پا اللہ بان پا اللہ سان پٹھو میں چی پٹ ملی کی ہو شیطان نہ بدی سوک پٹ کی. لوے لوے بزرگان علماء نیکان نہیں دینا سمدھوئی برشیساں گو رہے خیسے را روان بلعام گو رہے ابن سینا گو افلاطون ارسطو سکندر لوے لوے بلاگان سوچ دا اعوذ دا مانا کئی خواہ پناہ غوام پناہ رانیسم خبر خوبے صحیح خود دے لفظ مانا نہ دخا. بعض خبری سڑے خی کئی او دا لفظ او دا عربی مانان. اعوذ صیغه واحد متکلم دا لکه دا ضربو غندی اشربو غندی آکلو غندی التوی خوراک کوم چکاک کوم تک کوم وحل کوم دلتوی غوارا. نو خود یو قسم صیغی دی کنا او چه کما مانا حالتا که فابدلتم که گا منگو تاسو که دا کان دی چه خل نحو و صرف وائی چه قرآن کریم تراشو بیا غلط تعبیر کن. صحیح دا محاورات و دا شب و فرقی اس عربی کی دا اسم موصول او دا اسم اشارے فرق شتان. اسم اشارے دا پارا آزا استعمالی موصول دا پارا اللذی و اللذین استعمالی. اختو کی فرق گران دے ذکر عربی جب فصیح دے و حتی الامکان چی کم دے کی سڑے دا عربیت خمانا کولی شنو پکار یو دے کم صیغے دا متکلم دا مانا نہیں چی غوارا اورانی سمے واحد چی اعوذ تراور سی دل تبیا دا مانا منگو بل صیغہ پیدا کچی دغی مانا. نو خبر خبر صحیح خود دی لفظ مانا نہ دخا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان متعلق در طبیعہ بحث کو انشاءاللہ رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ کی دفع دا مزرشوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جلب المنفعت ہے، آگے کے تخلی عن الرذائل وا دی کے تخلی بالفضائل اور تخلی عن الرذائل مقدمی و تخلی بالفضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ متعلق تاسو کتابونو کی خبری کری ہاں جبا حرف جر دے یا جارہ دے، جارہ چوئے تاویل نبا بچ، جر چوئے تاویل بکے شمک موئیلی دی کن آویسم مجرور دے او بیا مضاف دے، کلمے دا جلال تچے اللہ دے. مولانا عبدالغفور سے وہی لفظ دا اللہ بنوے، لفظ پا لغت کے رمی توا ویدا بیا دبی دا، کلمہ دا اللہ بوئے، کلمہ دا جلال بوئے. رحمان صفت اول نے، الرحیم صفت ثانی، دا دوار صفتین دا صفتین کی دا پار دا کلمہ دا جلال، بیا مضاف الیہ کی دا اسم دا پار، او بیا غا مجرور کی دا جار چبار، بابا خو متعلق واری کن زکا متعلق دا جاری مجرور دا عامل بھی پا جاری مجرور کی نہ معمول کل بھی عامل ہے. جاری مجرور مفعول بھی غیر صریحی واسطے دا حرف جر سر نہ مفعول بھی خو معمول دے گا متعلق عامل لے نزک اغواری خواہ کہ متعلق ذکر ظرف لغو ورطوائی، لغو ترک توائی کر دلتم تقدیر دا متعلق متروک دے، او کا ذکر نو مستقر ورطوائی، مستقر دا قرارین دے دلتم تقدیر دا متعلق برقرار دے. اصل پا ظرف کی لغو ہے، کم دے کہ مستقر راغلی اغید پارا بنکتا ہے لکا دلتا متعلق دا جار مجرور نخ کاری والی وی تقدیر دا متعلق مفوض دے رأی دا عباد لرا لکسرت حاجات العباد، دا بندگانو حاجتون اڑیر دی خوراک کئی اب اخپل متعلق ورطرو باسی، چکاک کئی اخپل برو باسی، کالی اغند اخپل برو باسی، تک کئی اخپل برو باسی، ارسڑ اخپل ضرورت دے اور بسم اللہ کے دا کمال دے چی دا دنیا کارون کے اور بسم اللہ دے پکی ہوئی اللہ در تپا عبادت بدلائی. نو دا مومن ہر کار پا عبادت بدلاول ذکر پکار دی چی دا رسول اللہ مبارک دا امت عمر کم دے کر خوراک کے بسم اللہ دیوی عبادت کے اللہ شمار، خوب کے بسم اللہ دیوی عبادت کے شمار. نو ہر دے کے بیا اخبل متعلق دے کر ذہن کی مخبرہ کی بیا متعلق فعل رو باسی کا اسم رو باسی، اسم کی بیا کم اسم رو باسی، اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ وغیرہ سمر اسما چی فعل رو باسی، ماضی رو باسی، مضارع رو باسی، امر رو باسی، معروف مجہول نونی سخیلہ پکے ویو کنوے. دا ارشاد الصرف کم کی سمرت گردانون از دکڑی دی کنا دا بطول دا دیبا ندی خواہ لگے، دا با دا بسرین و مسلک شی بیا بے دا با نروستو لگے، دا بیا دا کوفین و مسلک شی سمرچی شو دوار دا برا جمع کی بیا با زائد دا کا اصل کلمین دا غیر زائد نو بیا بدواو کی ضرب ورکی، بیا دا با استعانت مانا دا کا ملابست تبرک مانا بیا بدواو کی ضرب ورکی. سچ حاصل شکنا بیا با کلمے دے اسم تراکش
زائده ده او که غیر زائده ده بیا بدوو کې ضرب ورکړي بیا با الرحمن الرحیم تراکوش نو نه ترکیب دی پکې دواړه مجرور ویل دواړه مرفوع ویل دواړه منصوب ویل اول مجرور دویم مرفوع اول مجرور دویم منصوب اول منصوب دویم مجرور اول منصوب دویم مرفوع اول مرفوع دویم مجرور اول مرفوع دویم منصوب نه احتمال و پکې جوړ کې دې ټولو ته بیا په نهو کې ضرب ورکي حاصل بشي دولکا شپږ اتیا زره ترکیبا سمرا دولکا شپږ اتیا زره ترکیبا به بسم الله درته پیدا شي دا زبردست بسم دومره ترکیبونه خود یو کلمې نه دا ځکه ما درته وی چې لبید حیران د بسم الله مقابله کې عربي نشي جوړول دومره ترکیبونو والا جمله به ته چرته پیدا بازار کې یو کتاب فارسی کې ځان تهوار قدوة العامل والخوار دا پاغي کې دي قدوة العامل هم چې پیدا کونو دا ترتیب الته ټول د برابر کړي موږ سره طالب هغه خوشنبي کوله وی گاڑی کو ختم اوله دا جب می کوک شو وی دومره ترکیبونه بسم الله تراتی شو چې بیا موټر کې سورډۍ نه ځي او کلندر را سره لانجه کول چې دا د سلانجه راوړي ما وی بل جبم ډک دي الله تعالی په دې کلام کی دومره کمال بسم الله الرحمن الرحیم بیا باقی تاسو ویلی دي چې بسم په کلمې د جلال مقدم دی اسم ذکر زیاد شوه دی چې فرق راشي په مابین د یمین او تیمم کې بالله ویله پته نه لګیدل چې دا یمین دی که تیمم بیا درې اسماء د باری تعالی ذکر ولی پټولو د اسماء د باری تعالی باندې ابتدا وکړه نو ټولو تفصیل خو نه کی نو اجمال او کلمه د جلال الله چاته وای علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال الله علم دے علم چاہتا ہے ما وزع لشيء معين غير متناول لغيره بوزع واحد علم دے کلمه د جلال کې به وایي دو مسلک دي یو مسلک دا دی چې دا مشتقی دی دې د پاره به اصل اشتقاقی ګوري شل مسلک دی بیا پکې تفسیر بیضاوی کی دویم مسلک دا دے چې نه اسم براسحان نه چانه مشتق دے نه د دین سوک مشتق دی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی او د امام سیبوی رحمه الله مسلک دی وای دا الله ذات لم یلد ولم یولد دے نو دا الله تعالی اسم چې دے لم یشتق ولم یشتق منه نو کلمه د جلال دا اجمال دے د ټولو د اسماء د باری تعالی دیو جن زمون فقها وای ک چا قسم وکړو وی خوړه کوي کو وی کو نو خوړ څونه قسم دی وخوړ قران جدا شه ک چا قسم وکړو چې زبا نن ټول اسماء الحسنا اسماء د باری تعالی دا پښه یادو او دا الله وی نه حادث
دا اجمال د ټولو اسماء د باری تعالی د اجمال ذکر شي نو سنا څه تفصیل کوم پکار نو په تفصیل کې دو اسماء ذکر الرحمن الرحیم اجمال امراغه تفصیل تخصیص ته دي دو صفات ولرا زکا اصل کې انسان باندې درې حالت راځي یوه د عدم نه وجود ترا نو کلمه د جلال کې هغه ته اشاره دیم دنیا کې د رزق تا تربیت ته محتاج دی نو الرحمن کې هغه ته اشاره بیا آخرت کې مهربان ذات ته او بخون کی ته ضرورت لري نو الرحیم کې هغه ته اشاره ذکر تخصیص را بے رحمان پر رحیم مقدم کرے اگر کہ رحمان کی مبالغہ زیادہ دا بنسبت دا رحیم بانی او منگا اتاسو قیدہ ویلے دا ترقی دا ادنان علا تکی دلتا خدا علان ادنا دا شغل ویدہ دو وجنا یو دا الرحمن کلمی مشابہت د کلمې د جلال سره ډیر دی څنګه چې د کلمې د جلال د الله اطلاق په غیر الله به اضافه روانه ده دغه حالم د الرحمن دویم دا دی چې موږ سره یو بل قیدم ده کنه العزة للتکاسو د دې معنا ډیره ده دا په رحیم باندې مقدم بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی بسم اللہ کے دومره خبری دی تاسو کتابونه کې ویلي دیو اورم پکې دی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین حمد ذکر شي که فکر مو کړی دلته درې الفاظ ذکر کی دے مقام کی یو تا حمد وائی دویم تا شکر وائی دریم تا مدح وائی حمد و مدح دا نزدی دی سر معمولی فرق دے پا تعمیم و تخصیص کی حمد ہم وہی دے چا صفت کول مدحم وائی د چا صفت کول صفت کول خو پیژنه صفت چاته وای صفت نعت توای نعت چاته وای عبارت عن ذکر بعض الاحوال المقارنه للذات عبارت ته د ذکر د بعض احوالونه چې کم مقارن دي د ذات سره د چا حالات بیانول دیتا مدح دیتا صفت وی دیتا نا نو د چا صفت بیانول حالات بیانول نو حالات بیانول دو قسم دي کنه یو خ حالات د چا بیانه دویم بد حالات بیان بد حالات چې د چا بیانې هغه ته ذم وای چې ښه حالات بیانې دا بیا دوه قسم دي یو داسې ښه حالات دي چې د دې ممدوح او د محمود په اختیار کې دي یو داسې ښه حالات دي چې د ممدوح او دا محمود په اختیار کې نه دي نو دا خود د په اختیار کې نه دي چې وړي غیر اختیاري دي کنه نو بعض احوال دسی خ حالات جمیل حالات دي او په اختیار د محمود کی وی او بعض نه حمد کې دا مسئله ده چې د چا د څه حالات بیانول
چې داغه په اختیار کې مدح بیا عامه ده که په اختیار کې وو کنو خود چا چې د ښه حالات بیان کړي ته مدح وایي. نو هر حمد مدح ده، هر مدح حمد نه ده. نو د دې وجه نه علما وایي حمد چاته وایي؟ هو الثناء باللسان، دا ژبه ده، دا صفت بیانول دي په ژبه. بالجمیل، د چا ښه صفتونه بیان. علی الجمیل الاختیاری، هغه ښه صفتونه چې د هغه په اختیار کې. تاسو به وایئ دلته خو الحمدلله را الله تعالی چې د خپل ځان صفت کوي. حمد بیا څلور قسمه ده که نه؟ حمد د قدیم لره، لکه الله چې د خپل ځان صفت کوي. حمد د حادث لره، منګه او تاسو چې د یو بل صفت کوو. حمد د قدیم حادث لره، الله تعالی چې د پیغمبرانو علیهم السلام صفت کوي. حمد د حادث قدیم لره، منګه او تاسو چې د الله تعالی صفت کوو. الله چې د ځان صفت کوي یا د بندگانو کوي، هغه باندې خدا تعریف نه صادق، ځکه الله خو لسان نه لري. دلته موږ او تاسو دو جواب وکړو، دا تعریف د حمد حادث دی نه د حمد قدیم دی. یا لسان نه مراد معبر دی، د انسان لپاره معبر ژبه ده او د الله د شان سره چې صلاحیت. باقی د الله تعالی صفات خو اختیاری نه دي. نو د اختیاری موږ دوه معنی کوو. یو دا اختیاری دا معنا ده چې د په اختیار کې، د بل چا په اختیار کې نه، او د الله صفات هم دغه سدي چې د بل چا په اختیار کې نه. یا اختیاری دا معنا ده استقلال ته مراد ده، د الله تعالی صفات دومره کامل دی او دومره کمال ته رسیدلی دي. اگر که غیر اختیاری دي خو من تعبیر ترې نه په اختیاری کو د وجه د کمال او د استقلال. شکر چاته وای؟ وفعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما. داسی یو کار چې خبر ورکوي د تعظیم د منعم نه، د دې وجه نه چې دی منعم دی. اصطلاح د علماو کې الله تعالی انسان ته چې څه شی ورکړي دي د هغې د یو مقصد دپاره ورکړي. هغه مقصد دپاره دا شیونه ګرځول دغې ته شکر وایي. صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله. نو موږ او تاسو وایو چې د حمد او د شکر په منځ کې دا فرق دی. حمد په اعتبار د مورد سره خاص دی، ژبه ده، متعلق سره عام دی. که نعمت د سره کړی وي، احسان د سره کړی وي که نه. شکر په اعتبار د مورد سره عام دی، په ژبه مدا کېږي او په اندامونو، خو په اعتبار د متعلق سره خاص دی چې په مقابله د نعمت کې به وي. نو عموم خصوص من وجه د دواړو منځ کې، دو کلیانو منځ کې چې نسبت د عموم خصوص من وجه التدری مادي غواړي. دو مادي د افتراق، یو ماده د اجتماع. حمد بوي ماده د افتراق په جانب د حمد کې. حمد بوي شکر بنئ، څوک چا د سره احسان نه دی کړی او داغه صفات بیانوي. شکر بوي حمد بنئ چې احسان د سره وکړي او په لاس او پښو خدمت وکړي. حمد او شکر بدواړی، څوک د سره احسان وکړي او په خلی صفت بیان. دلته الحمدلله ذکر شي، الشکر لله ذکر نشي. دا ولی دا ځکه
چې الله تعالی مونږ او تاسو خبرای که الشکر لله وې نو سمانا من د الله تعالی حمد زکه وایو چې الله را سره احسان کړي. الله وی کما د سره احسان نه وې کړي زه د حمد قابل ما اوس خو مې د سره کړي دی کمه نه وې کړي نو الله تعالی د حمد قابل کله اوس خو احسان کړي دی او کنیم وې کړي نو د حمد قابل ذکر الحمدلله را دویم د دې وجنه چې د چا صفت د غرض د پاره کی دا غي مرتبه کمای کم صفت چې بلا غرض ای دا غي مرتبه لوړای. الحمدلله راغه سمانا د الله تعالی صفت مونږ بیانو بلا غرض او چا شکر لله ویله بیا خو غرض پکې دیو جنا انسان کا زر کال بن زندگی زر کال د ورځې روزي او د شپې الله تعالی د چې د دنیا نزي د بس شي د الله بنده بس د الله تعالی د نعمتونو شکر نشي ادا کوي ځکه الله چې د مخلوق تربيت کوي دا بلا غرض دیو جنا بچي د مور او پلار حق نشي ادا کوله. مور او پلار چې د بچي قدر کاو بلا غرض او بچي چې د مور او پلار خدمت کوي سره د غرض کنور اس غرض نه دی خو دې کنه چې الله جنت راکړي الله را ناراضي شي او د پلار خدا غرض هم ځکه قرآنی کریم کې د الله تعالی د عبادت نه بعد حکم د مور او پلار شوه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا راځه نو الحمدلله الف لام پکې جنسی دی ماهیت د حمد الله لره یا استغراقی دی ټول افراد د حمد الله لره او دا مخلوق کې چې کوم حمد ندی نو دا کامل ندی کنه دلته به د حمد نه تعبیرو کې په صفات او کمالیو دا مونږ وی فلانه خطر کان خلوار خو استاد ده دا ټول صفاتونو کې کمال نشته کمال چې ده واحد د الله تعالی په صفات نو د مخلوق صفات ته خود به خود وت او یاد او عام جواب چې تاسو زده کړئ چې مخلوق کې کم کمالات دي او صاحب دا مرته الله ورکړي کنه کاله نه ورکړي نو د سره کلو نو هر فرد د افراد د حمدنا الله لره اوس مولوی سے دا یو مدعا ده حمد الله لره دی یو دعوه ده دعوه باندې دلیل پکاري څوک درته وي حمد الله لره دی نو څه دلیل الله په سلور دلایل ویلي یو الله دی دویم رب العالمین دریم الرحمن الرحیم سلورم مالک یوم الدین الله تعالی کمال کړي دعویم ذکر کړي سلور دلائل پیویل څنګه سلور دي حمد الله لره دا یو دعوه اصل کې انسان چې د بل انسان صفت کوي نو د سلور وجونه کوي بعض خلک د بل صفت زکه کوي چې د کمال نه مجبوره وای خیم را سره کړي نه دي امیدم ترنه نه ساتم ډارېګم ته نه خو یرا سړی کې کمال شته زبردست عالم کله کله سړی د چا د کمال نه مجبور شي او داغي صفت کوي نو الله فرمایي الحمدلله کته په هغه ډله کې شامل
چې د چا د کمال نه مجبور شي نو صفت کې نو زه د کمال والا یم کنه. الله چاته وای علم علم ده لذات الواجب الوجود، هغه ذات ته چې وجود واجب ده. ذات خو پیژنې سمانا ذات مؤنث ته ذو ده. نو امیر کې ویلي دي کنه وذو بمعنی الذی در لغت بنی توی، بنی توی قبیلی والا اسم موصول کی د مذکر د پاره ذو استعمالی، مؤنث د پاره ذات استعمالی. نو ذات مؤنث د ذو ده. دا بیا نقل شوه ده د اسم موصول نه موجود تا، موجود تا ذات موجود تا وای. دی وجنه د علماء بیا اختلاف دی چې اطلاق د ذات په الله تعالی صحیح دی کنه. یو جماعت وی صحیح نه ځکه ذات مؤنث دی اصل کې. څنګه چې موږ تاسو وایو علامتن الله ته نشوي په علامتن کې اگر کتا د تانیث نه ده د مبالغه ده او وهم د تانیث خو پکې شته کنه. نو دوی وایي ذات اگر که اوس دلته تانیث معنا مراد نه ده او وهم د تانیث خو پکې ده کنه. دویم جماعت وایي نه ذات نقل شوه د مؤنث نه او داسې نقل شوه چې اصل چاته معلوم هم نه ده. ډېر ملګری د ذات په معنا نه پوهېږي د څه نقل راغلی. اما علامتون کې خطا ده اوسم تا په مؤنث کې نه استعمالیږي. نو اطلاق د ذات په الله تعالی باندې صحیح دی. علم للذات الواجب الوجود چې وجود یې څه دی واجب دی. شیونه درې قسمه دي منطق مو ویلي دي کنه واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود. واجب الوجود هغه چاته وای چې وجود ضروری وي، ممتنع الوجود چې عدم ضروری وي، ممکن الوجود چې وجود او عدم برابرۍ لکه موږ او تاسو. الله تعالی واجب الوجود المستجمع الجامع جمع کون کې ده د پار د صفات کمالیه او الله تعالی صفات چې دي اټول کمالی. صفت الکمال چاته وای؟ صفت الکمال دی ته وای چې موصوف کېدل د ذات په دې صفت سره واجبای کمال په موصوف کې. چې یو ذات په دې صفت الکمال موصوف شي کنه نو په دې ذات کې کمال پیدا کوي. کمال چاته وای؟ ما یتم به النوع فی ذاته و فعله. کم شی باندې چې دا نوع پوره کیږي په ذات او فعل کې دې ته کمال وای. د طالبانو ته یو مثال دی بیا په خپوش بازار کې چاړه خرسي اوس پنه زبردست ده خو پس د پرې کول نه کوي. اتمام ذاتی پکشتا ذات خو پورا ده خو اتمام فعلی پکې نشتا، فعل بیکار ده. دا کمالی چاړه نه ده بل چاړه ده پرې کول زبردست کوي اوس پنه بیکار. اتمام فعلی خو لري خو اتمام ذاتی نه لري دام کمالی نه ده. بل چاړه ده اوس پنم زبردست ده سوان نه جوړه کړي ده او تیره ده پرې کولم خکې. نو اتمام ذاتیم پکشتا اتمام فعلیم پکشتا. اتمام ذاتی او اتمام فعلی چې راجب شي دې ته کمال. اوس مزدک یو سړی دی مولوی صاحب دی زبردست تقریر کوي خو دماغ تشتی
مسئلې پکې نشته. اتمام فعلی خو لري خو اتمام ذاتی نه لري. دا کمالی مولا نه دی، بل زبردست ذهن لري، ډېر شیونه ورته یاد دي خو تقریر نشي کولی، درس نشي کولی. اتمام ذاتی لري خو اتمام فعلی نه لري. دام کمالی نه دی. درېم هغه دی چې ذهن هم ډک دی، تعبیر هم ښه کولی شي، دې ته کمال وایي. نو دا الله تعالی صفات چې دي دا کمالی صفات دي. خپل صفت هم کامل دی او بیا د هغې چې کوم اثر دی هغه هم کامل. کوم شیونه چې الله تعالی پیدا کړي څوک پې اعتراض کولی شي؟ ما تاسو ته وی سورة الملک کې الله مونږ او تاسو ته چیلنج راکړی، فرجع البصر هل ترى من فطور. خپل دا نظر دې وګرځوه کنه نقصان ګوري. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ستړی بشي خدا الله تعالی په کائناتو کې با داغ پیدا نه کړي. یو انګریز روانو خان او مالټې ونه ولیده، وی چې خدایا دا کار دې صحیح نه دی، العیاذ بالله. هندوانه غټه ده، بوټی کمزوری دی، مالټه وړه ده، بوټی دې ورته مضبوط پیدا کړی. هندوانه دې بوټي کې پکار ده، مالټه د هندوانې په بوټي کې پکار ده. یو تیزه هوا راغله، مالټه راوش کول او دې په دې سر پې ولګېده. یاره وی کارونه دې سم دي، که دا هندوانه وی خو سر به مې ماتو. الله تعالی چې څه کړي دي که نه، دا یو دا نظام نه دی. مونږ او تاسو کپله راپورته کړو. شریعت وایي په لاس خوراک کوه، لاس. هارون رشید صاحب سره امام ابو یوسف صاحب، هارون رشید وی هغه چمچ راوړی، امام ابو یوسف صاحب ورته وی که د قرآن کریم د یو آیت تفسیر درته یاد وی چمچ دې نه غوښته. وی کوم آیت دی؟ وی ولقد کرمنا بنی آدم، منگ بنی آدم تا عزت ورکڑے، مانا منگ ورطا گوتی جوڑی کڑی دی او دے پا گوتو بانی خوراک کئی. آغا چمچوی استانی ایک ساڑا ڈوڑی چراخلی زور باور کی، زور ور کېدل څه د پاره چا سینه تیرا اډو کې پکې نه ګوتو باندې به ولې راخلي چې ګرم نه ډیر بیا به خلو وسوځي. نو سړی چاته تلو کنه او بچې ګرم چې دې په خله کړي و سوځولې و پورتي سړی ته وی ویل دا لاړې دې په سو اغستی ودا په دو پوکيو په لک صبر صبر وکړه. نو ګورا ډوړې چراواله کنه په لاس زور باور کې نو اډو کې پکې ښکار کتیر اډو کې ستنی پکې درته معلومي ک ګرمای ډیره چې استخلې نه برداشت کوي یا ډیره یخي ګوتی معلومای بیا به دلته راپورته کې نو دلته ورته الله تعالی پوزه لګولې دې بوی معلومای تعالی خلی تکړه نه دو لیبارټری کې چیک کړه چې صحیح د خوراک نه بیا چې خلی ته نه کی بیا ورته الله تعالی غاخونه برابر کړی غاخونه هغه مېدای بیا د دې خله کې گیر چاپیره چینی هغه په اوپر اخوشي که چې ډیره وچی بیا هم نه مېدی او بل طرف ته پکې ګرم اگزاز لګېدل د جگر کا هغه دا ډوړی ګرم شي او دلته لګیای تا ته شریعت وایي خې مېده کا کله چې خبر برابر شي دماغ دې زړه ته وایي چې دې خلی ته وایي چې اوس دا کپله تیری بیا کوم انسان نه لیدل خو د حیوانات کوم دا پړپوس سره غسپین مری لیدل
کې خاني خاني بیا یو خاني ته کوزیږي او طاقت خپل کړي او لاندې زی معدې ته ته چې دا نظام وګورې بیا به حیران شي چې یقینا الله تعالی چې کوم کارونه کړي ډېر عجب دي هیڅوک په اعتراض نشي کولی نو جامع د صفات کمالیه و ده کنه نو کته په هغه ډله کې داخل چې د چا صفت د دی وجه نه کې چې داغه د کمال نه مجبور شي نو لله داول دلیل دویم کته په هغه ډله کې چې څوک د سره احسان کې نو صفت کې څوک د سره احسان کې نو تی صفت کې نو رب العالمین نو رب العالمین یم الله تا سره ما ډېر احسانات کړي ستا تربیت می کړه ده نو زه د حمد قابل دریم کته په هغه ډله کې چې د چانه د احسان امید ساتي نو زکه صفت کې نو الرحمن الرحیم سلورم کته په هغه ډله کې داخلي چې چانه ډاریږي نو صفت کې نو مالک یوم الدین نو الحمدلله دعوا دی باندې سلور دلیل دی سورۃ الفاتحه کې الله وی ها الحمدلله هر فرد افراد د حمدنا ثابت ده خاص الله رب العالمین رب العالمین دا صفت د پار د کلمې د جلال رب فاصل کې راببونو کنا صيغه د اسم فاعل په دې هغه مشهور اعتراض ده چې صيغه د اسم فاعل شي او مضاف شي معمول ده دا کوم اضافت ده لفظی ده که معنوی ده لفظی ده اضافت لفظی دا مفید د تعریف نه ده نه د تخصیص ده صرف مفید د تخفیف ده نو چې رب العالمین د کلمې د جلال صفت شي نو کلمه د جلال خو معرفه ده موصوف او صفت په منځ کې مطابقت ضروری ده پلس شیانو کې نو رب العالمین خو نکره ده ځکه اضافت لفظي ده دغه اعتراض په مالک یوم الدین هم ده مالکم صيغه اسم فاعل دام صفت د پار د کلمې د جلال ده نو جواب به وکي استعمال د صفت دو قسمه ده کنه یو علی سبیل الثبوت ده یو علی سبیل الحدوث ده که علی سبیل الثبوت التبیع اضافت معنوی ده مفید د تعریف ده او که علی سبیل الحدوث التبیع اضافت لفظی ده مفید د تخفیف ده نه د تخصیص او د تعریف دا رب العالمین کی چې کوم اضافت د صفت راغله مالک یوم الدین کی چې راغله دا علی سبیل الثبوت ته ها نه علی سبیل الحدوث فلا يرد ما ترد رب العالمین تربیت کون کې د عالم دهریان ګړلې دي ها یو داسې ډله ده چې هغوی ځان الله تعالی ته محتاج نه بولي نه په وجود کې نه په بقا کې وای زمون من په وجود کې م الله ته محتاج نه په بقا کې م الله ته محتاج نه په کلمې د جلال کې په دوی رد شي الحمدلله په دوی باندې رد شي چې تاسو په وجود کې محتاج یې په بقا کې محتاج یې دې مډل داسې و چې وای په وجود کې محتاج یې چې کله مو پیدا کړي الله مو پیدا کړي خو دنیا کې موږ رزق وغیرہ کې الله ته محتاج نه یو والعیاذ بالله وای موږ خپل مزدوری کوو دکانداری کوو دیقانی کوو زمونږ الله ته څه ضرورت ده نو رب العالمین کې په دې دوی مډلې د دهریانو رد ده نه
څنګه چې په وجود کې الله ته محتاج ہے داسې په بقا کې م الله ته محتاج ہے الله رب العالمین دی بیا رب د تربیت نه دی تربیت چاته وایي هي ابلاغ الشيء الى درجه الكمال تدریجا تدریجا یو شی رسول درجه د کمال ته ورو ورو دیتا تربیت وای ها موږ تاسو دا ملګری وای زمونږ دعا نه قبليږي دعا د ذکر نه قبليږي چې غلطه ده کنه دعا به د رب العالمین موافق کې ما تاسو ته پرونو نه وی عالم ارواح کې الله موږ نه یو وعده غسته و الست بربکم قالوا بلا منگو یا اللہ تزمونگ ربی علتا مٹکے در رب ویلے انسان کے سمر حاجات دی مولی سے پا کلمے در رب کے پرتی دیو جن آدم علیہ السلام دعا گئی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا پکے وئی دا سے ہر پیغمبر سے دعا کرے ربنا پکے ویلے دا قرآن و سنت چتا سوگو رہی دا مخکینی دعاگانو کی ربنا شتا نو زمان دا دعا دا دی تربیت او دا رب العالمین مخالف ہے دعا کہ یا اللہ ما تا پاردان قیمت کی شپک چتا بنگلا راک تو غلط دعا ہے جو صحیح دعا نہیں شپک چتا بنگلا مو آیا یا اللہ زمان تا یہ وڑو کے غندے گاڑی راکا چی پکار کوما نو چی گاڑی در کی بیا وی یا اللہ دا لگا غٹا کا بیا بیا در تا غٹا کی گاڑی بیا وی یا اللہ دا پوڑی کی موٹر بدلک بیا بیا تا پا موٹر بدلک بیا دا غین غٹا بیا وی یا اللہ یو دکان راکا اس بیا دکان چی در کی یا اللہ سودا پا کڈی رک رو رو بترقی کے بیا چی خمالدار شنو بیا بدر تا دمرا چتونو بنگلا ملاوی یک دم قدرت نہ پیدا کی نو اللہ تعالی رب العالمین دے دنیا ته چې مونږ او تاسو راتلو سترګم کار نه کو وګونم کار نه کو ورو ورو کیسه روانه و روانه و روانه و نن چې انجینری ډاکټري عالمي شیخ الحدیثی دی باندې وخت لګېدل دی اوس کې یو سړی وی الله مال بچی را کی چې ډاکټري غلطه دعا نه ده ولکه کورس نه نه ویلې سبق نه نه ویلې او څنګه چې پیدا شنو ډاکټر بیا مسکه دا صحیح نه د څه په ترتیب باندې بدعا وایي اخرت بیا دار القدرت ته ها التکارون دفعتن دی او دل تکارون بدفعاتن او تدریجن دی ها نو تربیت چاته وایي هي ابلاغ الشيء الى درجه الكمال تدریجا تدریجا شیر سول درجی دا کمال تا رو رو عالمین جمع دا عالم دا ما سوا دا اللہ تعالیٰ تا عالم دا نو بیا جمع ولی روا جمع پہ اعتبار دا انواع سرکن انواع دا عالم سب دیر دی ذکر جمع را او تغلیب دے پکی عالم دو قسم دے ذوی العقول غیر ذوی العقول غیر ذوی العقول خو پالف ہوتا جمع کی ذوی العقول پا یاو پا وو سر جمع کی دلتا تغلیب دے غیر ذوی العقول تے غلبہ ورکڑے دا پا غیر ذوی العقول ذکا پا یاو نون جمع عالم ورطا ولی وی عالم دا علامین دے کنا او دا طول عالمین دا اللہ تعالیٰ پا وجود دا اللہ پا وحدانیت علامہ دا کرنا اس مسئلہ دادا چھ مخلوق خم دا مخلوق تربیت کئی او اللہ تعالیٰ دا مخلوق تربیت کئی مخلوق تا رب العالمین نشوے او اللہ تعالیٰ تا رب العالمین ویلے شداوائی امام رازی رحمہ اللہ فرمائی وی دا مخلوق پا تربیت کے او دا اللہ تعالیٰ پا تربیت کے فرق دے کرنا یو فرق دا دے چہ دا اللہ تعالیٰ تربیت بلا غرض دے
الله چې د مخلوق تربیت کوي په غرض نه، او مخلوق چې د مخلوق تربیت کوي دا سره د غرض ده. دویم د الله تربیت عام ده، لمر وګوره ټولو ته رڼا ورکړي، که دشمن دی که دوست دی کار څوک، او د مخلوق تربیت خاص تربیت عامه خو په اعتبار د تربیت خاصه سره دا اعلی. دریم د الله په تربیت کې نقصان نه راځي او د مخلوق په تربیت کې نقصان راځي. سلورم د الله تعالی تربیت چې د مخلوق کوي 20 واړه مونږ تاسو کله الله ته ویل یا الله دوستر ګران او دو غوونه راکړي او لاسونه هم د سي راکړي. د الله تعالی تربیت بلا سؤال ده، او د مخلوق چې د مخلوق تربیت کوي دا سره د سؤال. پنځم الله تعالی په سوالونو نه خپکی، بلکې چې سوال ته نه کوي نو خپکی، شیونه ته غواړه یا الله دا راکې دا راکې دا راکې، او مخلوق نه چې د درې کرته وخت غوسه کیږي درته کنه. شپږم د الله تعالی تربیت شته لا ينقطع بسبب من الاسباب. د الله تعالی تربیت نه ختميږي نه کټ کیږي، اما د مخلوق تربیت ختميږي او هغه کې انقطاع راځي. نو ځکه الله تعالی رب العالمین دی، مخلوق رب العالمین نشي جوړي. الرحمن الرحیم دام صفات د کلمې د جلال دی، اور رحمان کی مبالغه زیاته ده په نسبت د رحیم، دواړه د مبالغې صيغې. مبالغه دو قسمه ده، ها یو ته مبالغه فی الکم وای، بل ته مبالغه فی الکیف وای. مبالغه فی الکم آسان تعبیر د تو کو شماري ته وای، مبالغه فی الکیف وزن ته وای. د الله تعالی په دربار کې وزن ته اعتبار دی، شمار ته نه دی اعتبار. دیو جن قیامت کے با سلور مراحلی، اول حساب، دویم وزن، دریم پولیس سراب، سلورم حوض کوثر، بیا به جنت ته ځي. حساب کې شمار، حساب کې د سکاروش د یو سړی 15 نیکۍ دي، لس بدای دی. حساب کې ورته چټ ورکړی چې جهنمی نه خپشي، نیکي 15 دي بدای لس دي، خو 15 ډیری. دا صرف د طبیعت برابرې، دا شمار دی، دا دی دا دی دا دی. بیا ورته په دې وزن کې دا تلی، نیکي 15 دي خو وزن کم دی کنه، وړې وړې نیکۍ دي. بدای لستی خو وزن ډیر دی کنه، غټ غټ ګناهونه دي کړي دي. د الله په دربار کې فیصله به په وزن کې په شمار نه. نو مبالغه فی الکم شمار ته وایي، کیف وزن ته وایي. دلته کومه مبالغه ده؟ علما وایي دواړه مراد دي. کم مبالغه فی الکم شي نو د رحمان تعلق به د دنیا سره کی، د رحیم تعلق به د آخرت سره کی. ولی دنیا کې د الله نعمتونه ډیر دي که آخرت کې؟ دنیا کې ډیر دي. ولی منعم علیهم ډیر دي کنه. دنیا کې الله تعالی چې پچا احسان کوي دا ډیر نه دي. انسانان، میگیان، مارغان، حیوانات،
دې ټولو باندې الله تعالی احسان کوي. نو شمار ډیر نشو، نو د رحمان تعلق به د دنیا سره کوي. آخرت کې شمار کم دی. ولی آخرت کې منعم علیهم یو ډله ده کنه چې مؤمنان دي، نو خو شمار هم کم شي. دی وجنه دعا کې راغلی دي یا رحمان الدنیا ورحیم الاخره. که مبالغه فی الکیف شي بیا به د رحمان تعلق د آخرت سره کې مبالغه ډیره ده. د رحیم تعلق به د دنیا سره کې. ولی د آخرت د نعمتونو وزن ډیر دی که د دنیا. د آخرت د نعمتونو وزن ډیر دی کنه. هلته به ژوند راځي، مرګ به نه وي، ځواني به وي، سپینګیرتوب به نه وي، خوشحالي به وي، خفګان به نه وي، کور او بنگله به وي، مسافري به نه وي. هغې نعمت باندې خو زوال نه راځي. د جنت زندگی چې ده دا مولوي صاحب ابدي ده. څه ده؟ ابدي. ابد او ازل خو پیژنئ. ازل وی عبارت ته د ازمنه او غیر متناهیونه په جانب د ماضی کې. ابد عبارت ته د ازمنه او غیر متناهیونه په جانب د استقبال کې. سلور صورت پکې جوړي، ابدی بموي، ازلی بموي. هغه الله جل جلاله دی. ازل کې موجود، ابد کې موجود. نبا ازلی وی، نبا ابدی. مونږ او تاسو دنیا کې نه ازلی او نه ابدی، مخکم نو بیا بم نه. دریم صورت ابدی بوی او ازلی بنئی. جنتیان ازلی ندی خو ابدی بوی، خالدین فیها ابدا. سلورم صورت ازلی بوی خو ابدی بنئی. دا صورت چه ده دا محض تصور ده، د دې وجود په خارج کې نشته. ولی ما ثبت قدمه امتنع عدمه. کوم شي چې قدم ثابت شي هغه عدم ممتنع. نو که مبالغه فی الکیف شي بیا به د رحمان تعلق د آخرت سره کې، د رحیم تعلق به د دنیا سره کې. دی وجنه دعا کې راغلی دي یا رحیم الدنیا ورحمان الاخره. نو داغه د آخرت نعمتونه چې دي هغه ډېر لوړ دي. دی وجنه څوک دنیا نه ځي هغه ته متوفا وایي. څه ورته وایي؟ او چې مړ کېږي هغې ته وفات وایي. وفات چې دی پوروالي ته وایي. متوفا هغه چا ته وایي چې هغه ته پوره شی ورکړی شي. مړي ته متوفا ولې وایي؟ د دوو وجو نه. یو دا دی چې کله دنیا ته راته دته ملائکو ورشی لیکلي دومره به خوراک کوي، دومره به چکاک کوي، دومره به تک کوي، دومره به خبرې کوي. دا ټول پوره شو او دته ورکړی شو، ځکه مرګ پرې راغی کنه. چې یوه کپل دنیا کې نو متوفا نه دی، نو نه مړ کېږي. یو قدم چې دنیا کې متوفا نه دی، نه مړ کېږي. دویمه معنا د متوفا دا وه چې دا دنیا کې څومره نعمتونه وو دا وفا نه وو، پوره نه وو. اوس به د دې مرګ نه وروستو د غټو د پوره نعمتونو سلسله شروع کېږي، نو ځکه ورته متوفا وایي کنه. اوس به دی د الله تعالی په غټو نعمتونو باندې مړېږي او مزه به ورکوي، نو ځکه ورته متوفا وایي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. دعاك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام وصلى الله تعالى على اللهم